شنو 90 سکند سره زم همیرا اور د نن مهم خبرونه. فیلډ مارشل سید عاصم منیر ویلي دي چې دوه طرفه فوجي تصادم کې نور ملکونه شاملول د هندوستان ناقصه سیاسي کوشش دی. ISPR تر مخه آرمی چیف فیلډ مارشل سید عاصم منیر د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي دوره کړې ده. چرته چې دوی د نېشنل سکیورټي اینڈ وار ورکس د مسلح افواج فارغ التحصیل افسرانو ته خطاب کړي. د وزیر اعظم شهباز شریف په وینا فیډرل بورډ اف ریونیو FBR په کسٹمر کلیرنس سیستم کې مصنوعي ذهانت معرفي کړي دي. دا نظام د ټیکسونو وصولي شفاف او خودکار جوړولو لا کرامت دی. په برازیل کې د بیرک سربراهي اجلاس کې هندوستان ته سفارتي کچ باندې یو بل ماته ورکړی شوی دی. په اعلامیه کې د پهلګام پیښې مذمت شوی دی خو د پاکستان نوم نه دی اخیستلی. بلخوا د بیرکس غزا د مقبوضه کشمیر برخه ګڼلې او په دې خبره زور ورکړی دی چې مغربي علاقې او غزا د فلسطین سره یو ځای کړی شي. د پاکستان سٹاک ایکسچینج کې نن یو ځل بیا تیزی راغلی ده، کوم کې چې KSC سل انډیکس 1,03,000 ته رسیدلی دی. بلخوا د عالمي مارکیټ کې د سرو زرو نرخونو کې کمی راغلی، کوم له وجې د پاکستان کې هم توله 3,53,000 ته رسیدلی ده. د سېنټ الیکشن نه وړاندې خیبر پختونخوا کې د زنانه مخصوصه نشستونو باندې د حلف بردارۍ معامله یو ځل بیا شدت اختیار کړې ده. بلخوا اپوزیشن جماعتونو د اسمبلی اجلاس راغوښتلو لپاره قانوني ماهرانو سره مشوره هم کړې ده. واضح دی وی چې 21 جولای د سېنټ انتخابات کیدونکي دي. دغه انتخابات وړاندې د مخصوصه نشستونو منتخب شوي د زنانه اراکینو نه حلف اخیستل لازم دی. په زمشوي ضلعو په اړه جوړ شوي اعلی سطح کمیټې غونډه شوې ده. دغه غونډه کې د خیبر پختونخوا تحفظات لري کولو یقین دهاني ورکړل شوې ده. په دغه کې د کمیټې طریقه کار، د کمیټې د پاره د ممبرانو انتخاب او د فاټه جرګې د بحالۍ په شمول نور هم اهم امور باندې خبرې اترې شوې دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه، نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.